السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به د ژوند په مزو کې وي. مونږ نن راغلي یو مصري باندې ته تورلاندې علاقه ده، تورلاندې ته راغلي یو. را سره جعفر شاه درویش دی، نعیم رضا به دی دې قبر ته راغلي وو چې دې کې دوه کسان دفن دي. دا د ادم خان او درخانۍ قبر دی او ډبل خزې پې لګېدلي دي. دا ډبل خزې دي پې. نو دا تورلاندی کې دی ادم خان او درخانۍ قبر دی. د دوی نه به معلومات اخلو چې دا څه واقعه شوې ده چې دوی دواړه په یو ځای باندې دفن شوي دي. جعفر شاه به دا څه واقعه شوې ده چې دوی دواړه په یو ځای باندې دفن شوي دي؟ جی ډیره مننه ستاسو د راتلو، ستاسو د مینوالو هم ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو هم سپورټ کوئ. چې کوم نوي ملګري دي هغوی ته هم دا وایم چې ګلشیر بھائی محنت کوي او ستاسو دپاره ګرځي، ویډیوګانې جوړوي، دې سپورټ کوي. بله خبره دا ده چې دغه شاته چې کوم ګمبد تاسلی دی، دا قبر دی، نو ویل کېږي دا چې دا د ادم خان او درخانۍ قبر دی او دواړه پکې یو ځای دوه کسه په دې کې دفن دي. اوس د علاقې چې کوم سوشل ورکر دی نعیم رضا صاحب موږ سره دی، باقي معلومات به دی درکړي، ټول معلومات به دی درکړي ځکه چې دا د دې علاقې دی تورلاندی کلي د نوهار ضلع ده او دا سوشل ورکر نعیم رضا. نعیم رضا به څنګه حال دی؟ دا ډېره زیاته مننه ګلشیر بھائی ستاسو د کتونکو چې مونږ ګوري او مونږ برداشت کوي. څنګه جعفر شاه صاحب خبر وکړه چې زه خپله هم په سوشل میډیا باندې کار کوم، په سوشل میډیا باندې په نعیم رضا ټي وي نوم زما یو فیسبوک پیج هم شته دی، په کې یو ډېره تفصیلي هسټري پرته ده د ادم خان او درخانۍ باره کې. خو اوس چې تاسو ته کوم معلومات درکول دي نو که زما عمر تاسو وګورئ او ما ته وګورئ نو دا به داسې چې نامناسب وي، ولې چې دا تقریبا د 100 کلونو مخکې دی دفن شوي دي. خو بیا هم چې دا خبره اورېدلې وي دروغ یې او لیدلې چې کوم دی رښتیا نو موږ پوره یقین سره هم خبره نه کوو. خو داسې یو څو خبرې به در سره وکړم چې بیا هم ګلشیر بھائی راغلی دی نو د هغې نه موږ مخ نه شوړولې. نو دا داسې حساب و چې دا دې کې یو ادم خان دی او یو درخانۍ ده. او ادم خان چې کوم دی هغه د تورلاندی کلي او درخانۍ د پورې سوریه خیلو وه. دوی دلته کې زما په خیال ژوند کولو او ژوند تېرېدو په دې کې ادم خان وفات شو، ادم خان دلته کې دفن شو. بیا درخانۍ چې کوم دی هغه دی د سیند نه پورې دریای کابل نه پورې په سوریه خیلو کلي کې دفن کړ. خو بیا مشران داسې خبره کوي چې دی به راتلل او دلته کې په یو قبر کې د شپې به مطلب دی یو ځای کېدل. خبره داسې رښتیا هم نه ښکاري، خو تقریبا چې موږ څه اورېدلی به ته وایو. نو یو شپه دی راغلی دی بیا بیل کړل ته کې یو خپل قبر ته بیا رالو اخري او مشرانو دا فیصله وکړه چې دی په دې خپل ځای باندې پرېږدي او دوی دواړه په یو لحد کې ټیک دي. نو دا ځکه یو لحد باندې څلور تیبې لګېدلي دي. څنګه پته به لګېده چې دوی یو ځای شوي دي؟ موږ خو داسې اورېدلي چې یو مشر هغه به خوب به ولیدو، داسې پته م لګي که نه. نو یو نه بلکې د څلورو مشرانو به هره شپه خوب ولیدو. بیا به لکه یو کس لیدلی سړی وي دا شیطاني خوبونه دي خیال دی. د درو مشرانو به خوب ولیدو، بیا دوی دغه حساب وکړو چې دا به کلاول غواړي نو بس د هغې وجې بیا په یو لخت کې څلور تیبې ولګېدې. لکه د مشرانو د وینا مطابق دوی به لکه بیل بیا دفن کو بیا به یو ځای به لکه په ژوندانه یو ځای نه شو، نو په د مرګ نه بعد چې کوم دی بیا یو ځای شوه. نو د ژوندو سره کېږي خو د مړو سره خو بیا نه کېږي. لکه دوی به بیل بیا دفن که او بیا به چې کوم دی دی ګلشیر بھائی د دې دا مخامخ دا سکول دی او دا پرایمري سکول دی میډل دا هغه وخت کې پرایمري وکړی چې پکې موږ سبق وي. موږ دلته کې اوس سهار سکول ته رالو، دلته کې خلک وي ادم خان او درخانۍ قبر چا سپړدلی دی چې سهار وختي خلک راغونډ شو دلته رالل نو هغه بیلچې کودالې هغه ټول ډول ډبلې نه په دې کې پاتې وو، یېرېدلي او ګبره شو، د شپې تښتېدلي. نو ملګرو دا د ادم خان او درخانۍ باره کې سره لږ ډېر معلومات موږ تاسو ته فراهم کړو. نو مخکې ملګرو سره هم شیر کوئ او دا تورلاندی کلی دی، که څوک ورته وزټ کول غواړئ نو راتلی شي، ښه اسانه لار ده ورته او ځای ښه خاموش دی. نو مننه کوم د ستاسو چې ویډیو مو وکته. په لوی الله مو سپارم دا ویډیو ځان سره مخکې شیر کړئ. د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.